السلام علیکم. تاسو به اکثر په بازارونو کې ګورئ چې خلک خیر غواړي. په دې خیر کې یو خاص قسم ماشومان دي چې دای وړوکي سری وړوکي او باډي غټي. دا سری داسې ښکاري لکه د منګکوري. دې ته وایي دولیشا کې چوهه. دولیشا څوک دا ماشومان آیا پیدایشي دي کو دای په څه خاص طریقه دا سرونه ول واړه کړي. نن د دې تاریخ وایم. په 14مه صدۍ کې چې کله د مغلو او رنګزیب عالمگیر حکومت و، په هغې وخت کې په ګجرات کې یو زبرګ و، د هغه نوم و دولیشا، او هغه د سحروردي یا سلسلې روحاني مشر و. د هغه دربار کې دا مشهوره وه چې چا بچي نه کیږي نو هغې دربار ته راځي منت غواړي، او چې کله اولنی بچي وشي نو هغه دربار ته ګفټ کوي، صدقه کې بچي ورکوي. کوچري دلته کې دا کانسپټ یو چې دا بچي مونږ ورنکو نو زمونږ چې بیا څومره بچي کیږي ابه دغسې چوهې واله سرونه واړه واړه سرونه به او هغه به ابنارمل ماشومان. دا په هغې موده کې هلته کې دغه او ډیرو خلکو دا وی چې کم دا اولنی ماشوم دوی ورکی نو دا نیچرل نه دا دغلته ورسره دا چلو کې چې په د دربار کې منجورانی هغې د دې د سر ته د وسپنې یو ټوپۍ واچي چې دا نور بدن یې غټ شي او دغه سر یې وړوکی پاتې شي. بیا به په دې ماشومانو باندې دوی خیر غوښتو. دا یو کانسپټ. او دغه دولیشا بابا چې د زناور او پرندې ډېرې خوښې وي نو د چې کوم د خوښې هغې پرندو یا زناورو په سر به د خټې یو ټوپۍ غونته کېښوده. دا یو روایت را روان دی. په دې باندې بیا د دې نه پس زموږ د مسلمانانو خو د تحقیق شوق نشته، خو انګریزانو خو د ډېر زور ډېر سیوی نو هغې باندې په اول ځل باندې په 1839 کې 1801 سوالې کې کرنل کلاډ مارټن تحقیق وکړو چې یاره دا څه دي. نو هغه ته پته ولګېده چې دلته دا ماشومان شته واقعي او واړه سرونه او بدن یې غټي. بیا په 1866 کې 1866 کې ډاکټر جانسټن ته هلته 9 ماشومان میلاو شو او هغه دا تصدیق وکړو چې دا ماشومان نیچرل نه دي، دا څه په میکانیکل طریقه باندې دا جوړ شوي دي. د دوی دا سرونه د دوی د نشونمای بنده کړې ده په سخول کې نو سر وړوکی پاتې شوی او بدن غټ شوی ځکه چې دې باندې به بیا دوی خیر غوښتو. بیا په 1881 کې هیری ریوډ کارنیک هم دا تصدیق وکړو چې دا ټول په میکانیکل طریقې باندې کیږي، دا پیدایشي نه دي. خو په 1886 کې 1886 کې فلورا اینی سټیل وا هغې وی چې دا ماشومان چې دي نو دا داس چل دی چې کله ته خپل ماشومان والدین خپل ماشوم صدقه کې دی دربار ته نو هغوی منجوران دا ماشومان صحتمند دي، دا په نورو خلکو خرڅ کی او دغسې معذوران ماشومان په ټول هندوستان کې وو هغه راوړي په دربار کې پریدي. ډیرو خلکو وی چې د داسې ماشومانو دا دربار چې دا پناهګاه وه چې روټۍ به میلاوېده او بیا به دوی وویستل او په دوی به خیر دربار له غوښتو نو د دربار سلسله به پرې روانه وه. بیا په 1900 او دغه چې کم دی 1902 کې 1902 کې کیپټن ایونز چې دی پای باندې یو برپور تحقیق وکړو. د ده په وخت کې دغلته 600 ماشومانو چې هغوی وړوکي سرونه او دولیشا کې چوهې به هغوی ته وي واړه سرونه و غټې باډۍ وې او 600 په دې دربار کې نو هغه وویل چې دا ماشومان خو ما په هندوستان کې م لیدلي او په لندن کې مې م لیدلي او هغه وویل چې دا یو بیماري ده مایکرو سیفیلیک ورته وایي. دا د دغې بیمارۍ شکار ماشومان دي او دا هر ځای دي، دا د دربار سره ضروري نه ده چې. بیا په 1902 کې دا تحقیق هم شوی و چې د دې دربار منجورانو به د 1800 نواله په 20 روپۍ باندې یو ماشوم د کال په کرایه ورکو چې ځان له پې خیر غوښتی. په 1901 کې 1969 کې کله پاکستان جوړ شوی د اوقاف محکمې دا دربار بیا په قبضه کې واغستو تحویل کې او دغه کوچرې سم میکانیکلی یا خولې ولا ټوپۍ د سر ته اچو نو هغه سلسله بنده کړه. خو اوس هم هغسې ماشومان پیدا کیږي او
تاسو یې ځای په ځایونې هغوی ته یو شنې کپړې اچولي او خیر پې غواړي. نو دې ته دولیشه یا شاودوله کې چوهې وی چې وړوکي سرونه او وجود یې غټي. ما وی چې تاسو ته نن دا ووایم، ستاسو په ذهن کې به شک و چې دا ماشومان څنګه دي. نو دا د دې هیسټري وه. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.